بسم الله الرحمن الرحیم. وایا لکه ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی رأى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم امراتان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو خزه ولیدله فاعجبته، دی خزه رسول الله تعجب کې واچاو په مقتضا د طبیعت سره. دا د سیده لکه اول قتل پدې کې سبق نه او یا دا دی چې د کار نه یو حکم شرعي ثابت شه. د خزه نبی علیہ السلام تعجب کې واچاو، دې کې فائدہ ده او فائدہ دار چې شرعي حکم ته معلوم شي. فاتا سودا، نبی علیہ السلام د سودې کور ته راغی، بیبي کوټې ته، وهي تصنع طیبا، دې څه خوشبويي جوړوله، وعندها نساء، او د دې سره څه زنانه ناستې وي. فاخلینه، دې ښځو نبی علیہ السلام جدا که. فاخلینه معنا انفردنا عنه، لرې شوې د نبی علیہ السلام نه، دا ښځې د سودې نه جدا شو. فقضا حاجته، نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل حاجت پوره کړ. قضا ثم قال، او بیا یې وفرمایل ایما رجل رأى امرأة تعجبه، دا شرعي حکم دی. کم سړی چې یو ښځه پردی وګوري او دا ښځه دی په تعجب کې واچوي، متاثرې کړي، زړه ورته مایله شي، فلیقم الی اهله، خپل کور والا له دې پاڅي او جما دې وکړي. فإن معها مثل الذي معها، ځکه د دې سره هغه څه دي چې د هغې سره دي. تاسې پې پوه شئ په مطلب باندې. الله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ښځه عورت دی، ذو عورتین، د عورت خاونده ده، یا د ښځې ذات عورت دی، وتلې ښه نه دي، لیدلې د خلکو له ښه نه دي چې خلک یې وګوري. فاذا خرجت، چې کله کور نه وځي، استشرفها الشیطانو، سر ورته راوچت کی شیطان. استشراف دې ته وایي چې نوري که نه سړی لاس داسې ونیسي که نه، سترګو د نور شعاع تیزې راشي، لرې ځای ورته نه ښکاري، نو دی داسې وکړي. استشراف دې ته وایي. نو استشرفها الشیطان نه یا جیني شیطان مراد ده یا انسي. که جیني مراد وي نو معنا دا ده شیطان ورته سر راوچت کي، متوجي شي، ورته خلک ورته را متوجي کوي، چې هغه ده او هغه ده او هغه ده. تاسې پې پوه شئ که پې پوه دا خلک شک کوي چې دا به څنګه وي. هلکه یو ښځه وه د سړي سره روانه وه، بل سړی هم ورپسې روان و، برقه کې ووایي. پخوا وختونو کې داسې داسې ورته کتل، نو دې خپل خاوند دې ورته ویلي چې دا چا سره روانه، چې خدای دې بیخ وباسه. اندرون مار او بیرون توره سوخت، فارسی کې بهر یې ته وسوځولی او دننه یې زه سوځولی یم. پوه نه شوی، چړی را کې چولی دی، ته را ورپسې را روان یې. تاسې پې پوه شئ. دا زما خو دې بوډیګانو له ډېره غوسه کېږي. دا بوډیګانې نه دا برقۍ په دې په شکل کې اچولي او د سړو شک پیدا کوي، هغوی په شک کې شي چې دا به څنګه وي، او هغه بوډۍ د کریلې غوندې مخې قسم په خدای چې تاسې یقین وکئ تاسې ده که نه ده. بیا بعضې قمقلې ښځې برقۍ اچولي او داسې ولټه کړي، او په دې ګرمۍ کې خو څادر خولۍ څومره په موږ او تاسو باندې بوج کېږي، دې پکې برقه هم اچولي او بوډۍ یم 80 کلو، او بیا د ځوانانو ښځو پېښې کوي، او بیا برقه اوچته کړي، نو ډېره قمقله نه وي. استشرفها الشیطان، دا مطلب دی سړي ورته مدوغه دواغه ده. دویم قول دا دی چې شیطان نه مراد انسي شیطان دی. دا کوم چې د ښځو له ګوري استشرفها الشیطان، داسې داسې سر راوچت کي ورته شیطان، معنا دا چې ښځه د کور نه بهر شي شیطان ورته ګوري. صحیح سړی خو ښځې له پردۍ له نه ګوري، چې کوم ورته ګوري مطلب دا چې دا شیطان دی، یعنی شیطانی اثرات دی پکې، وسوسې دی پکې، شیطانی اخلاق دی پکې، پردو ښځو له ګوري. وای ورپسې
مشاته کوه قتل او پس بیا قتل ناصافي په لار رواني او چاته دی قتل دای بس بیا قتل مکوه اچانک د نظر ولګي د خیر د خسر کتک پاین لکل اولا ځکه اول نظر تعالی جایز د چا اچانک ولګي دا وليست لکل اخرات به سره بار نه دی جایز چې بیا ورته ګور سترګې دی پکې خخي کړي الله چې کله په نکاح ورکې یو ستاسې خپل غلام لره خپله وینځه بیا دې نه ګوري عورت د هغې ته ځکه دا په ده بنده شوه او په روایت کې فلا ينظرن الی ما دون السرة وفوق الرکبة الله آیا تا ته پته نشته چې ان الفخذ عورتون چې دا ورونه عورت دی نامنه لاندې تر زنګون پورې عورت دی الله مخکاره کوه ورون ستا ولا تنظر الی فخذ حی ولا میت د مړي او د ژوندي دواړو ورون ته مه ګوره وه رسول الله صلی الله په معمر تیرېده او د هغه ورنان چې وکنه ښکاره او قال یا معمر غط فخذیک فإن الفخذین عورتن ځکه دا ورنان چې کوم دی عورت دي وه ځان وساتئ والتعريض بربنډېدو نه ځانونه مه بربنډوئ فإن معکم من لا یفارقکم تاسو سره هغه څوک دي چې تاسو نه جدا کیږي چې هغه کرامن کاتبین دي الا عند الغایة غټ او د سماتې په وخت کې درنه جدا کیږي وحین یفضي الرجل الی اهله چې کله سړی نږدې کیږي خپلې بیبي سره فاستحیوهم واکرموهم د هغوی نه حیا وکئ او د هغوی عزت وکئ بربنډ ځانونه مه بربنډوئ الله ام سلمہ وی انها كانت عند رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره وا و میمونتو او میمونه هم وا دا و میمونتو ترکیب کې څه واقع شوی ده کدا مرپوش نه دا عتب د پاغه مستتر چې کومه په کانت کې ده انها كانت دا وا نو کانت کې ضمیر د چې ام سلمہ تراجی ده نو هغه اسم دی دا و میمونتو هغه خو مرفوع دی نه میمونتو په هغې باندې دغه ده عطب ده او عطب په ضمیر متصل باندې ځکه ده چې فصل پر راغلی دی عند رسول الله سره دویم قول دار چې و میمونته منصوبه ده چې منصوبه شي دا به بیا اسم په اسم د انه باندې بعد عطب شي انها كانت عند رسول الله و میمونته دا ام سلمه د نبی علیہ السلام سره او میمونه هم ور سره وه میمونه په ها باندې عطف شي چې اسم د ان دی منصوب دی نو دا منصوب نه جارم راغله دی و میمونتی عطف بشي پر رسول الله باندې دسي انها كانت دعوه د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د میمونه سره دا ناستوه د رسول الله او د میمونه سره ناستوه صحیح شو دا درې وانه پکې راغلي دي لیکن علامه طیبی رحمه الله وی خبره دا چې دا عطف د په اسم د ان باندې انها كانت عند رسول دا د نبی علیہ السلام سره ناستوا او میمونه راغله نو دینه به دا معلومه شي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې وخت کې د ام سلمې په کور کې او میمونه میلمانه راغله ورکړه د دې کور ته الله از اقبل ابن ام مکتوم راغی عبد الله ابن ام مکتوم دا ورپستر ګوروندو فدخل علی فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم احتجبا منه بیبیانو ته وی د دینه پرده وکي کنه فقلت یا رسول الله ما ته د خدای پیغمبره د خدای پیغمبره الیس هو اما دا خورون نه دیسه دا خورون دی کنه لا یبصرنا منګ نه ویني فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم افعمیاوانی انتم تاسو وړاندې لست تما تبصرانی تاسو نه ویني تاسو وړاندې نه تاسو خو ویني کنه دنه یو مسله معلومه شو هغه دا چې خزل پردي سړی ته قتل څنګه دی جایز دی کنه دی جایز تاسو په پوه شئ د دې حدیث نه معلومیږي چې خزه پردي سړی ته مطلقاً نشي قتل دا جایز نه دی
او بعضې خاص کړی دی چې ویره د فتنې نو بیا نشي کتلی که د فتنې ویره نه وه نو خیر دی کتلی شي ځکه دا کیدی نشي چې ښځه ضرورت دپاره لاړه شي هسپتال له نو خلکو له به نه ګوري څه تاسې پرې پوه شئ خوف فتنه ځکه خاص کړی دی لکه حدیث کې هم دي چې عایشه رضی الله تعالی عنها وایي چې ما د نبي علیه السلام په دې ځای باندې زنه ایښې وه او حبش لوبې کولې ما ورته کتل نو دې نه معلومه شوه چې پردي سړي ته خوف فتنه نه وي نو ښځې کتل جایز دي هلکه پرې پوه شئ دې نه معلومیږي چې نه دي جایز نه دي پکار نو بعضې عالمانو دا په تقوا حمل کړی دی او په استحباب باندې او هغه به جواز حمل کړی دی نو دواړه باندې به حدیثو باندې به عمل وشي ورپسې شه پټ کا عورت ستا مگر د بیبي نه مه پټوه او ما ملکت یا د هغې نه چې مالکي خلاص ستا د وینځې نه قلت یا رسول الله اپرایت خبر را کوي اذا کان الرجل خالیا چې سړی په ځان له کوټه کي قال فالله حق ان یستحیا منه الله د دې نه ډېر حقدار دی چې د دې نه د حیا وشي بس دی درود شریف الله